زمونږ یو پښتون مشر دی ساده سړی دی چې نوم یې محمود خان صاحب دی. عمران خان صاحب ویلي دي ما د خبرو اترو اختیار دله ورکړی دی. هغه له اختیار ورکړه هغه وایي بهی زه خبره کوم. نواز شریف صاحب ته وایي چې نواز شریف صاحب تو مولانا صاحب او دا نور کسان کېدی چې خبرې وکړو. هغه له د جرګې اختیار ورکړه خو د خان صاحب ایکس اکاونټ چې کوم دی د هغې اختیار چا سره دی وروره دا چاته پته شته؟ هغه خو پخپله په جیل کې دی که نه نو د جیل نه خو ایکس اکاونټ نشي چلېدی. دا پته نه لګي چې د هغه د ایکس اکاونټ څوک چلی ځکه چې محمود خان سوله نارې وایي او ایکس اکاونټ چې کوم دی د هغه خپل افیشل هغه جنګ نارې وایي. بیرسټر وایي سوله کوو علیمه خان وایي جنګ کوو. نو یو فیصله دې وکړي. نن خو ورته رانا ثناالله نور هم صفا کړه. هغه وایي 15 کسان به کېني که خبره کېږي. یو نواز شریف، دویم شهباز شریف، دریم زرداری صاحب، څلورم عمران خان پخپله او پنځم د دې ټولو پلار. پنځم هغه پوه شو زما په خبره پنځم هغه شو. نو په دې هله ګوله خو نه حل کېږي. په دې هله ګوله کې څه کېږي؟ د عمران خان رهایي نه کېږي. نقصان نه چا کېږي؟ د پښتونخوا د پښتنو. زما پی ټي آی سره په دې اختلاف نه دی چې تاسو د خپل مشر د رهایۍ لپاره کوشش وکوئ. کوشش کوئ خو د آئین په دایره کې کوشش کوئ په جمهوري انداز. زما ورسره اختلاف په دې دی چې داسې فیصلې مه کوئ او داسې کارونه مه کوئ چې د هغې په نتیجه کې پښتونخوا ته او پښتنو ته نقصان رسي. او زمونږ وروره نه له پکار کورسی اقتدار دې خپل منځ کې تقسیمو کې خیر دی. مونږه 12 کاله ګزاره وکړه مونږ به خیر دی نور 15 کاله ګزاره وکړو. مونږ د اقتدار په دې سودابازۍ کې او د کورسۍ په دې سودابازۍ کې ځان نه ملوث کوو. دا دې دي وکړي. مونږ څه غواړو؟ اقتدار نه غواړو، کورسۍ نه غواړو، ممبري نه غواړو. څه غواړو؟ په دې خاوره امن نشته. امن مې پکار دی. په دې خاوره زما د قام 40 کاله داسې وینه تویږي د دې خلاف. نن مې د خپل حق نه بیا محرومه کوي. خپل حق غواړو. په دې صوبه کې ترقي غواړو، آبادي غواړو، وداني غواړو. زمونږ دا غوښتنې دي، زمونږ دا سیاست. اقتدار زمونږ منزل نه دی. پرامنه او روښانه پښتونخوا پښتانه زمونږ منزل دی.